نو د تاج اکبر د هدایت سبب د لور جوړه شوی و. مختصر درته ویم، ما سره په سوات کې ملاو شو، ډېر زیاتې وجړل. د حضرت رحمت الله علیه تعزیت یې هم وکړه او ډېر ساتې. ما سره به حضرت ډېره زیاته مینه کوله. نو ما ورته تاج اکبر صاحب د حضرت مینه خوند کوي، د علماو مینه خوند کوي، که هغه د نورو خلکو مینه خوند کوي نو نور په جړا شه. ما ته وی حضرت، ما ورته وی څه واقع واورو که نه، وی چې کله زه هغه بلوم د ژبې باندې به چې خرابې خرابې خبرې سندرې او دا خبرې وي، وی هغې وخت کې به وزیر اعلی هوس ته هم زه تلم، بادشاهانو دربار، د گورنرانو دربار، د بار ملک ټیکټونه، دا هر څه وو، خو د زړه سکون نو. د زړه دغسې حقیقت دی که نه جي؟ وی د زړه سکون نشته حضرت. مې اوس وی حضرت زه چې کله دلته راغلم د تبلیغ په وجې، د علماو په وجې، زما په مخ ګیره راله، نو اوس دومره وشله چې مالی لحاظ سره کمزور یم، خو زړه اطمینان مې ډېر زیات دی. او نن الحمدلله هغه 20 درجې کې دی، که الله به هغه سندن فارغ التحصیل شي الحمدلله. ښه زبردست عالم به جوړ شي، خپل بچي حافظان کوي، خپل بچي عالمان کوي. قسم دې ستاسو خیرخواګان یو. پیسه ګټل هم مقصود نه دی، شهرت هم مقصود نه دی. الله دې مونږ باندې هم رحم وکړي، په تاسو هم رحم وکړي. نو د تاج اکبر د هدایت سبب د لور جوړه شوې وه. وی زما لور دا خوا کې یو مدرسه وه، وی هلته به تله راتله. دا د کومو چې بچیانې په زړونو کې الله کلام محفوظه شه، دو ډېر قدر وکئ. هغه میندې خویندې د قرآن عزت وپېژنئ، احکاماتو باندې عمل وکئ. د بعضې بیبیانې ډېرې مبارکې وي، دا لورې مدرسې ته به تله راتله. نو چې کله لږه پوه شله په دین باندې، دا زما پلار خو لږ په غلطه دی، نو روزانه به ورته راله د پورته به کېناسته. دا بچیانې هسې ډېرې خوږي، دا لوڼه قسم درته خورم د بچیو نه زامنو نه ډېرې خوږي. دا لوڼه ډېر خوږ نعمت دی. وی دا زه به وی چې کله رالم کور ته هفته پس کله، وی دا لور به راله زه به یې چاپي کولم. وی بابا، وی ما به ورته وی ولې دا ګیره نیک دی په دې مخ باندې، دا خو د جانان سنت دی، دا خو د حضور سنت دی. ما به ورته ویل زمانې ته یو دوه ټکي دې ولوستل جو ته هم اوس مولا نه شلې. وی ډېر مې دغه وکړه. وی آخر داسې ورځ راله، تفصیل دی چې زما لور وفات شله، مړه شله. او وی سټم چې جنازه راړله، جنازه پرته وه، زه هم ولاړم او په زړه کې سوچ کوم تاج اکبره چې کومې لور ستا پې نیولې چې دینداره شه، مرګ دی مرګ دی، الله ته به مخ ښایي. نن هغه لور جنازې صف کې زه ولاړ یم، زما لور مخکې ده. نن چا چې د مرګ نارې لګولې، زه یې پویه کولم. نن هغه د الله عدالت ته ورسېدله. او تاج اکبره بس که توبه وکړه، اصل زندگی دغه ده. وی بس عقلته نه ما توبه وکړه او تبلیغ سره لاړم، بیا لاړم مدرسې کې داخل شلم. تبلیغ په وجې الله دې دا تبلیغي جماعت قائم و دائم ساتي. څوک چې ختمول غواړي الله هغه ختم کړي، څوک چې جمعیت علماء اسلام ختمول غواړي الله هغه ختم کړي، څوک چې وفاق المدارس ماتول غواړي، عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت ماتول غواړي الله هغه خپل په قهر ووایي، څوک چې مدارس ختمول غواړي، غټ نه غټ منصب باندې ناست دی الله ته پیژنې، هغه نه کرسی واخلي او په پړ مخې پرې ځمکه وغورځئ. د فرعون، د شداد، حامان، د ابو جهل هغه صف کې ودرې، داسې عبرتناکه سزا وله ورکړي.